نو وآتو حقه یوم حصاده ورکی حق ددی پا وقت د ریبلو ددی کی چاگا عشر دی عشر تینا ورکی. اس قرآن کریم خبر مجمل پریخی دا چی عشر تینا ورکی سمر باورکو سویم دڑائی باورکو سویم کلو باورکو. نو قرآن کی خبر مجمل دا او دا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی بیان کرے دی. قرآن کے اللہ وی اقیم الصلاة منس قائم کئی. صحابہ وی مونگ دا دوارو جہانو سردار نا تپوسو کو نو اگر آتا پخپلو افعالو سر منز واضح کو چی دی سیکا وی. نو دل تخوی تاسو تینا عشر ورکی نو عشر بسمر ورکی. نو دا احادیث مبارکو کی رازی دا دوارو جہادو سردار او فرمائل وما سقط السماء ففیه العشر کم ازمکا چی اوبکی بارانو چی پا کم ازمکا دا باران پا اوبکی گی نوی ففیه العشر پا دے کی با لسم ورکی چی نخ دڑائی زان لوالی نو لسم بتنا عشر ورکی. لس سٹ ازان لوالی نو لسم سٹ بتی ورکی. کو دا دڑوی صاحب کئی که دا کلوگانوی کئی او کو دا منونوی کئی او کو دا سٹوی کئی. اوی وما سقیا بسانیتی فنصف العشری. نبی علیہ السلام وی چی کم ازمکی دا نور آلاتو پا ذریعہ اوبشی پا ٹوبیل باندی دا کوئی پا اوبو باندی پا ارٹ باندی چی پا غی باندی خرچوشی نوی فنصف العشری بیا دا لسمی نیم دا مطلب شلم دا. نو چی کمی ٹوبیل والزمکی دی ٹوبیل لے پی اغیلت اوبر اوباسی دا بیتا تا پریوزی نو دا اللہ حبیب اوپر مائلوی پاگی کی بیا شلم دا. شریعت او بیا دین اسلام زمونگ شریعت دیر معتدل شریعت تے مونگ پا زور پزان گران کرے دے. گورے دا شریعت ارا خبر گورے پا دے کہ اللہ دا خلق دا طبیعتونو دا مصالح و خیال ساتلے دے. چی سمر خرچہ کمی نو زکاة و عشر پاکے دیر دے او چی خرچہ پی دیری گی نو کمی گی. لکا حدیث مبارک کے رازی چی تاسو خزانہ مندلا یو کان خو امنتو خزانہ دا سرو زرو دا سپینو زرو نو پا دے کے با سویم ورکے پتہ در تشتا پا دے کے با پینزم ورکے. زکا با دے خوڑو تا محنت نہ دے کردے دا خودی فریو کی خزانہ پا پٹی کی امندلا. نو پا خزانہ چی دی امنتلا کان دا سرو زرو دا سپینو زرو نو پا دے کے با پینزم ورکے اس. زکا پا دے اڈو محنت نہ دے شوی فری کاتو کے رالا او چې د باران په اوبو اوبشولا نو لږ محنت خو د کان په ذریعه سره خزانه خو دې بالکل فری مونده ده دې کې خو لږ محنت شوی دی نو الله وی لسمه پکې ورکه. او چې ټوبیل دې پسې ویستو نو محنت ته ډېر وکړو نو الله وی خیر دی شلمه ورکه. نو په فصل کې لسمه او شلمه شوله. بیا دا سره او سپین زر دا خو سړی ډېر په ګرانه پیدا کوي که نه د فصل په نسبت سره نو اللہ وی سر زر او سپین زرو کی خطا دیر خواری کردی دن خیر دے پاگی کی سلویختم ورکا. شلمی نا خبرا سلویختمی تلاڑلا نو پسرو زرو کی با سلویختمی او پسپینو زرو کی بم سلویختمی. اگی باندی محنت سیوا شوی دن اللہ وی ز سلویختم ورکا. خوص مسئلہ دادا چی سرو زرو کی با کل سلویختم ورکو د سرو زرو نصاب سدے د سپینو زرو نصاب سدے او د پسل لپار صحت شتا چی کل با پکی ورکو چی سمر پسلی. نو د سپینو زرو د پارا احادیث مبارکو کی 200 دراہم راغلی دی. زمونگ پا حساب 52 تولی سپین زر چی د چا سروی 250 روغی و نیمه 52 تولی سپین زر پا دی باندی با زکاتی و کال پسپتی سلویختم روپے ورکی قیمت پہ ولگی که دا 52 تولون چا سر کمی نو بیا پی زکات نشت دے. دا سرو زرو نصاب سمر دے حدیث کی 20 مسقالن راغلے 20 مسقالا
چې زمونږ په حساب د هغې نه 9.5 تولې سره زر جوړیږي. دا پاوکم هسې مونږ ځان له جوړ کړی دی. وی لکه پاوکم به وله وکړم وله ولې نه کوې نه که نه وي بیا پې زکات راځي وي نه دا پاو به ترې کم وکړو نه پاوکم او 9 بلکل برابر پاو باندې 9 برابر. د سرو زرو نصاب چې دی هغه 9.5 تولې دی چې 9.5 تولو کې پاو هم کمی نو په دې باندې بیا زکات نشته دی. چې 9.5 تولې پوری نو زکات به وي دا نصاب دی کال پس پتې ورکوې نو چې د 9.5 نه کمې نو بیا پکې زکات نشته او په 9.5 تولو باندې به کال پس زکات ورکوې. خدا خبره یاد ساتئ چې د ښځې کالی نو ذمواري د زکات په ښځه ده په دې خاوند نه دی ګناهګار. ښځه به د خپل کالی نه ورکوي او زکات په ادا کوي که ورې نه کو. احادیثو مبارکو کې راځي دې بنګړو ته دی بیا نه خوشحالیږي دا به د اور بنګړي او په لاس کړي به یې ورته په ورځ د قیامت دا بیا اور دا ځان ته ورچوي. دې مندرو ته دی نه خوشحالیږي دا اور ځان ته ورچوي. دې هار ته دی نه خوشحالیږي دا هار چې په کم ځای لګېدلی په دغې ځای به اور بلیږي. بیا دا عذر نه دی چې زما خاوند زکات نه ورکو. ته به د دې نه خرڅی او زکات به ورکوې او که خاوند احسان کوي ستا په ځای ورکوي ټیک خبره ده ورکولی شي. خاوند د ښځې په ځای سرسایه هم ورکولی شي زکات هم ورکولی شي. خاوند دې ورکي هغه دې د خپل مال نه ورکي څه لازمي خبره نه ده خو که نه یې ورکوي نو دا په زنانه باندې بیا لازم دی. په دې کې زنانه ډېر په نقصان کې ګورې دې کې خپله د دې مسایلو نه ځان خبروئ او د زکات د ادا کولو کوشش کوئ. ما داسې زنانم لیدلی دي ما داسې زنانم لیدي دي چې هغه خاوند ته وایي زه زکات ستا په لاس هم نه ورکوم کیدی شي چې ته پکې کمې وکړې چېرته دا به زه په خپل لاس په غرباو تقسیموم چې زه مطمئنه شم چې زما د کالي زکات ادا شو. او عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې زه کله زکات ورکومه نو کو د غر عمره سپین زر او سره زر را سره نو هیڅ پروا مې نشته هیڅ پروا مې نشته بیا خو چې زکات ادا کومه نو چې ښځه صحیح زکات ادا کوي 20 تولې خو دې ساتي هیڅ باک نشته دی نه د ګناهګاره خو چې په دې شرط باندې چې زکات ترې نه په صحیح معنو کې ادا کوي نو ګورئ دا بنګړي به بیا د ووري. او هر چې نغد مال دی د دکان مال دی نغدي پیسې دي نو د دې نصاب به د سپینو زرو په نصابي 52 تولو سپینو زرو نه چې څومره روپۍ رغیږي توله د معلوماتو کې که نن سبا توله په 1000 نو 52,000 روپۍ دا چې د چا سره نغدي یا د دې دکاني یا د حاجت نه دا پیسې د چاته قرض وي که دغه عمره پیسې ورسره یوه کال پې تیر شو زکات پتې ورکوي. ډېر خلک زکات کې ډېره بې پرواهي کوي دې کې مه کوئ بې پرواهي چې 1 لاک روپۍ دی نه الله وایي 2.5 ترې ورکړه 2.5 زره ترې ورکړه نو دا ډېرې دي وایي 1 لاک مې درکړې او پردې قرض در باندې نشته نو 2.5 زره روپۍ ترې ورکړه که نه. حدیث مبارک کې راځي چې چا د کم مال نه زکات ورنکو شجاعا اقرع له زبیبتان الله به د دې زکات د مال نه مار جوړ کی مار کټاسر مار به په سر به ویخته نه د زخر اثر به دومره تیزي او دیبا د یو وخت کې نه او بل وخت کې ته به ورته ونخلي خوري به او ده ته به وایي انا مالو که زه خو ستا هغه مال منو ستا هغه خزانه یم دنیا کې چیرې جمع کولمه نن پتا باندې اخته یم. بله مسله دی کې یاد ساتئ خصوصا دکانداران دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې زکات د خرید پریټ نه دی دا د پیروخ پریټ دی. مونږ دکانداران اکثر چې کم سیز ورته په 100 پریوتې په حق کې باندې حساب ولګي د هغې زکات ورکي نه ذموار پاتې دي. دا د خرید پریټ نه دی یو بوټ تا په 1000 روپۍ اغستی دی دکان کې رسره پروت دی تی په 1000 چاله ورکوي وی نه یې ورکومه ولې نه ورکوي وی مولي صاحب دا خو د 1000 نه دی که نه دی خو 1500 کوي زه ورته وایم چې ته په ده کې 1500 اینی
نو ته د 1000 مالک شوې کو د 1500 ته د دې بوټ مالک نه نو چې ته زکات د 1000 نه ورکې نو دا په 1000 خرڅ کړه نه کنه په دې کې زه 1500 وینم نو اینی پکې 1500 نو خو ته د 1500 مالک شوې نو زکات په دکانداران د پیروخ په ریټ باندې ورکوي بیا دکانداران تپوس کوي وی مولوی صاحب د پیروخ ریټ خو معلوم نه دی چاله په 100 ورکو چاله په 100 ورکو په 1000 مې راوړی دی چرته مولوی صاحب راشي چې هغه په 1100 ورکو چرته داسې لږ ښه غونډه راشي هغه په 1200-1300 ورکو نو د دې خو ریټ نه دی معلوم علما وی منځګړی ریټ دې وله مقرر کړي او داسې دا دکاندار د ځان خلاصولو دپاره تپوس کوي کنې دې دکاندار ته پته ده چې دا په ده کې زه اوس دا 1200 روپۍ اینم دا پکې دی اینی نو چې اینی پکې خو به دغې زکات ورکه که نه ده ته پکې ښکاري بوټ په پورې پروت دی دی ورته وایي په دې کې زه 2000 اینم نو خو دقه چې پکې اینی نو په دقې زکات ورکه بیا وروستو خبره ده کو تا بیا ګران خرڅ کو ارزان دی خرڅ کو د هغې بیا هېڅ قباحت نشته دی په دې کې دوی ته دا پیدم راوځي چې کله د دوی د کپړې دکان دی دا ته اوس دې کپړه په زکات کې ورکوي غریب له نو دا به هم دی د پیروخ په ریټ اوس ورکوي چې په 100 خرڅوي چې غریب سړي له دې جوړه ورکوي نو د په 1000 اغوستې ده اوس چې دی ورکوي نو هغه ته به دی 1200 حساب کړي ځکه چې د دې 1200 ریټ دی نو هغه له چې ورکوي نو به په 1200 ورکوي کم زوړ مال چې ورسره پروتي د مارکیټ نه غورځېدلی مالي هغې له به دی یو ریټ مقرر کړي چې اوس دا فی الحال د دې ریټ دی زما ذهن کې دا په دې ریټ دی په هغې ریټ دی زکات ورکړي بیا وروستو الله مل دی که ګرانې خرڅ کو ارزانې خرڅ کو به هر صورت او هر چې فصل دی فصل نو په دې کې صحت شته دی چې څومره فصل ځمکه وکړي نو زکات به ورکوي که ځمکې فصل وکړو نو زکات عشر به ورکوي که وی نه کو نو اډو مه ورکوه ځمکې فصل ونه کو جو پتا عشر نشته دی او که وی کو نو چې څومره یې وکړو د حقې نه به ورکوي خدای دې کي چې ستا ځمکه دې 10 دړی وکړي نو 10مه به ترې ورکوي که 10 کیلو یې وکړو نو 10مه کیلو به ترې ورکوي که 1 کیلو یې وکړو نو په پاونو باندې حساب وکړه حقه به ترې ورکوي خو چې څومره فصل ځمکې راویستو 1 سټه من 2 منه دړی 2 دړی د دې ټولو نه به زکات عشر ورکوي نو په فصل کې عشر دی او په سره زر او سپین زر او نغدو پیسو سامان تجارت کې هغه زکات دی نو تماکو چې دي دا په فصل کې راځي نو په دې کې م عشر دی په دې کې زکات نه دی ګورې زکات 40 روپۍ ده او په تماکو کې عشر دی نو په دې خرچه شوي نو په دې کې شلمه شوله نو چې عامې پیسې د هغې نه چې زکات ورکوي نو 40مه به ورکوي او د تماکو وچرې چې والې نو شلمه به ترې ورکوي نو عام زکات په لاکو کې 2.5 دی او د تماکو په پیسو کې 15,000 دی په دې کې شلمه روپۍ ده نو دا دلیل نه دی ګورئ چې وي دا حرام شی دی په حرام کې زکات نه بیا حرام کوي ولې چې حرام دی نو بیا کوي ولې به هر صورت دی کې به عشر ورکوي عشر واجب دی